कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही چې دا सूरत में नाजिल कړل نو په دې باندې عمل هم ما پرس کړل. سورۃ نور ابتدا کی وای سورۃ انزلناها وفرضناها، دا سورت الله یې موږ نازل کړل په دې باندې موږ عمل پرس کړل، لازم کړل چې په دې باندې عمل کوي. نو پای کې د ستر او د پردې باسته د چانه ستر دی د چانه نه دی. اوس په دې وخت کې خبره خټوله نشي کېده، لیکن دا خبر دا چې معلومول غواړي چې د چانه ستر پکار دی او چانه نه دی. اسی او عام قانون چې علما ذکر کوي چې د چا سره په دنیا کې یو پیره داسې حالات راتلی شي چې دیو سره نکاح وکي او نکاح سره جایز کې دی شي، نو دا غنه به ستر او پردې دغه سي سړی دی که خزه ده. زمونږه بعضې خبرې راځي د خینې راځي، نو خینې نه ستر او پرده پکار ده. ولې دا کما خزه چې د په نکاح کې ده چې دا نه نو بیا د دغه خینې سره چې هغه غیر شادي شودی نو دا غیر سره خو بیا نکاح کې دی شي. نو دی وجنه د چا سره چې د نکاح کېدو یو چانس او یو موقع راتلی شي، امکان شته چې راشي، نو دا هغه سره نکاح کې دی شي، نو بس دا غنه پردې ستر وي. نو زنانو لم دغه پکار دي چې احتیاطو کې او نارینو لم پکار دي احتیاط کوي. لکه څنګه چې نارینو د پاره د زنانو ته قتل ناروا دي، دغه سي نارینو د زنانو د پاره هم نارینو ته قتل ناروا دي. یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې ده، دو بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي. پدې کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، سترګو باندې نابینا دی. نو راغه دروازه کې اجازه ته وغوښتو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې زنانو ته وی دا دو زنانه چې وی بیبیانې وی ناغي ته وی تاسو پردو کوي، احتجبا پردو کوي. نو هغه بیبیانو ته پوښتنه کوي یا رسول الله خو نابینا دی، اخو موږ نینی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل افعم یاوانی انتما، ونول تاسو وړاندې یې کاغه تاسو نینی نو تاسو لیدې شي کنه، چې تاسو یې نه تاسو لیدې شي دغه سړی اگر کاغه تاسو نینی تاسو قتل هغه ته ناروا دي. نو زنانه با نارینو ته، نارینا زنانو ته، پردو ته هغه ته بنه ګوري. دغه ستر او پردې اهتمام هغه د نارینو زنانو ټول د پاره پکار دی. بیا د غم کې کمی خبرې نور چې راځي هغه ځان لډیر شي دي. د زمونږه یو معاشره هغه د زنانو د وجنه هغه ګنده شوی ده. زنانو ټول هر څه پلاس کې اغستی دي، چې غم دې که خادي ده هغه په خیر دی او که هغه سنت دی او که سدي دا ټول هر څه هغه د خزو پلاس کې اغستی دي. نو بیا پدې کې چې څومره ناروا کول کېږي نو ډېر خبرې پکې داسې دي. یو خبره پکې د سود راځي، د کې سود کاروبار پکې هم کول کېږي. علماء لیکلي د سورۃ روم په یو آیت ته وما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، کم سيزونه چې تاسو ورکوي په تحفو په ډالۍ کې د لپاره چې دا اغه نرستو دا بیا زیاتیږي با، نو دا د سود په زمره کې راځي، نو دغه نه قلار شي. لکه زمونږ خلک چې چرته زی غم لذي خادي لذي، نو عام طور باندې وسخو پدني شي حالات بدل شي دي. او مخکې به داسې کېده چې دړۍ چینی به واغسته نو هغه به ویوړه، نو د دې بم د خیالو کمن کرا بیا داسې صورت جوړ شي نو دی موږ بیا دړۍ نه راوړي، دو دړۍ به راوړي. او هغه بم دا چا کوي چې وړي دغه دړۍ، نو هغه بم د خیالو چې دا دړۍ خو دی راوړه چې موږ بیا وړو، نو بیا موږ دړۍ نه وړو، بیا موږ دړۍ نه زیات وړو. نو چې کله زیات وړي دلته کې دا اول نه د دې پسونو کې دادی چې دا به موږ بیا دغه سره کوي، موږ له به را کوي او غیبه وای موږ به ورکو. نو دا د سود په زمره کې راځي. دا خلک سودیان دي، سود کوي او سود معامله هغه ډیره بد ده. الله رب العزت قران کریم کې وای فازنوا بحرب من الله ورسوله، دا الله او دا الله د رسول د طرف نه ول د جنگ اعلان دی.
نو چې الله وسره جنگ شي نو د څوک به بچ کی څوک به اخلاص کی څوک به کامیاب کی بیا خو داغه خکېدل او کامیابیدل داغه جوړېدل دغه بیا ممکن نه دي ولې د جنگ جګړه د الله سره ده چې الله سره جګړه شونه بیا چرته کامیابی دي نشي نو یو پکې دغه کیږي دارنګ پیسو بارکیم دغه سکیږي څوک پیسې ورکی 100 روپۍ ورکړي نو الته خیال پیدای چې مال چې راوړي نو بیا به مال د 100 نه زیاتې به راوړي نو دغه د سود ده لا څه کم چې غم خاده کې د چا سره تعاون کول کی نو هغه دی خالص ته الله د رضا لپاره مال راوړي او کنه راوړي مال د سره اډو نه وړي خو زه ول وسم زو سره تعاون وکم زو سره امداد وکم غم پر اغل چې بده کې سره ز سمرست وکم نو ټیک دا دغه سي سره کول شي به بدل خپ کار دي په بدل باندې نه دغه زمونږ خلک چې سکی ناوه په بدل باندې کوي مال کړیو نو سبو غلکم مال نه دی کړی زه ولا نکوم مال چې څنګه کړیو نو سبو سره هغه شانتي کوم مال عامه ورجی په کړوي سبو لا عامه ورجی په هم عام ډوړی را لګل وس بولا عام کوم کمنګله چرګ لال کړي چرګ را لګل زه بوله چرګ لالو دغه خبره عام طور باندې زمونږ په معاشره کې چلیږي نو نه خبره کول پکار دی به بدله د الله د پاره کول پکار دی نو الته کې د دبه په کې ثواب هم کیږي او بیا که هغه کوي نو پاږي کې کده ته بیا میلاویږي سو ته میلاویږي نو پای کې به ګنام نه نو یو خدا خپل معاشره په دې باندې سیکول پکار دی بل زمونږ زنانو کې په غمی کې خادي پای کې خبره دای چې کله یو زه تزي نو بهر ته چیزی نو ځان به سنبال کی اج کور کې یې نو ځان به نه سنبالي نه کور کې سنبالو ځان سنبالول خپل خاون ته دا پکار دی چې کله خاون په کور کې دی نو ځان سنبالول پکار دی او چې کله بهر ته وزي نو عام جامو کې تلل پکار دی د یو خوشبوګانی دی داغه لګول په کور کې دنه او جایز دی او چې کله بهر ته وزي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دا به خوشبو نه لګي کله که یو زنانه دا واغه منزل زی مسجد نبوی په هغه وخت کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونږو ناغي بسم رخونو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د زنانه د پاره د مسجد نبوی نه خدای دا چې خپل کور کې دنه چار دیواره کې دنه موضوع کی او چار دیواره کې دنه چې کوم بهر زید داغینه ول دنه کوټه زیاته خدا چې هغه کې موضوع کی نو هغه کې ول ثواب زیات ته بعضی ازواج مطهرات زمونږه میاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغه چې کله یو پیری حج کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو بیا حجونه کو وینا موږ ضرورت نشته یو پیر موږ حج کړل موږ د کور نه بهر ته نوځو زمونږ پښتو کې خلک وای د زنانو د پاره خو یا کور دی یا ګور دی نو یا په کور کې او کوزي نو دا چې کله مړ شي جو ګور ته وړي قبر ته وړي دغه د کور وتلی نور زمونږ زیس روزگار هغه د زنانو په سر باندې دی چې وګوره زمونږ د بازارونو کې چې وګوره یا مارکیټونو کې چې وګوره نام چې ګوره جو بس دغه زنانه لګیا دي هغه ستل خرڅول ګرځیدو سړی په بازار کې رواني چې کم نارینه هغه حیادار دي ناغه په دغه مارکیټ تتلې نشي ولې آلته کې ټول زنانه ګرځي نو زمونږ بعضی مسلمانانو کې دا سړي چې هغه خپل دکانونه وستریو ناغه چې حالات دغه سه اولې دو هغه دکان نه پرې خو دو یمنګ دا دکانداری نه کوو ولې په دکانداري کې په دې کې دا ټول حالات هغه د نارینه پرې خوې زنانو پلاس کړي نه په کار دا چې دا نارینه چې دین د بهر کار بناري نه کوي او د کور کار دنه د زنانه کوي نو د بازار نه سره وړي که پیسار ده که جامه ده دا د زنانو بازي خوخيږي نه خوخيږي بازي په پیسار ده نه په خپل باندې پوره کیږي بازي نه پوره کیږي ناغه بدلول را بدلول غواړي نو کله خوخيږي کله نه خوخيږي نو دا نارینه ده نو دا نمونه براوړي ناغه به وګوري نو خوخي شوي نو ټیک دا خوخي نشوي نو واپس به ویسي بدلی به کی نور براوړي
سو پورې کتل راتللی دغه نارینه بنا کوي ولی نارینه دا ذمہواری اغستی دا چې دا به کوم چې نارینه ذمہواری اغستی دا نو زنانو باندې اوس حرج دی چې هغه اوس بازارونو ته دازي هلته خو خول دا کوي د پردو نارینه سره خبرې دا کوي او بعضې زنانه خو پکې دا داسې دي چې کله د سړی سره هلته کې دکاندار سره خبره کوي نو د مخ نه به هغه بورخه اوچته کړي او چې کله نارینه ته مخ کوي خپل نارینه ته مخ کوي نو پرده به سودې بورقه به راښکته کي نو دا پرده او ستر دا د چا نه کوي د خپل خاوند نه کوي نو د خپل خاوند نه بلکې د پردي سړي نه پردی دکاندار دی د هغه نه ستر او پرده د هغه نه پکار ده دارنګې په زمونږ په معاشره کې یو خبره دې سره دا کومه چې ما وکړه چې کور کې دنه ډول سینګار پکار دی او دغه کالی اچول پکار دی نو دې په کور کې نه کوي چې کله بهر ته وځي نو کالی به واچي او چې کور نه بهر ته وځي نو ډول سینګار به وکړي او جامې به ښه واغوندي او بعضې نور څیزونه کوم چې د خایست لپاره استعمالیږي نو هغه به استعمالوي پکار دی کور کې دنه چې دا اوسیږي د خپل خاوند سره نو دا استعمالول پکار دي نو دا چې بهر ته وځي نه استعمالوي بعضې زنانو خو پکې داسي چې لږ ډېر مالی حیثیت د کور خی یا دا ښځه زورورئ په خاوند باندې نو هر څه چې کېږي او خاوند به پیدا کوي بیا نو چې اوس ښځه انښتې ده په دې پورې زمونږ شریعت کې دا دي چې د ښځې دپاره د سړي دپاره 3 جوړې پکار دي نو عام طور باندې 3 جوړې دي نو که سړی دا وایي چې دا یوه اغوستي 3 جوړې نورې دا پکار دي دې نه زیاتې نه دي پکار که نه دې حساب کتاب به کېږي بله دا ده چې دا کمې زنانه چې بل طرف ته ځي غم لځي خادۍ لځي څه بل څه پروګرام لځي نو هغې کې څه کوي وایي نه دا جوړه کې دی چې زه لاړم نو دا به اوس بیا نه اغوندم دا به زه کور کې استعمالوم بل ځای ته چې ځم بل پروګرام له ځم نو زه بله جوړو به او هغې کې به ځم دغسې بعضې زنانه پکې لا داسي چې ځان سره به دغه ویسي صندوق به ځان سره ویسي بیگ به ځان سره ویسي په هغې کې به 2-3 جوړي نو چې سهار تلي نو چې کله 10 بجې شي نو دا به لاړه شي جامې به بدلې کړي بله جوړه به واغوندي بیا چې 3 بجې شي نو بیا به لاړه شي نو جوړه به بدله کړي بله به واغوندي نو دا په وخت باندې یو څو ګنټې په یو جوړه کې تیری او بیا جوړه بدلی دا حالات د مهنګای د دور ته وګورئ او بل زمونږ مسلمانۍ ته ګورئ زمونږ مسلمانان یو موږ د پاره سادگی پکار ده